له مرګ وروسته څه پیښیږي او له کومو مرحلو تیریږو. زموږ خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه پیښې چې په قبر کې مو له دفن کولو څخه وروسته رامنځته کیږي دومره په ښکلي انداز بیانوي چې کله یې اورئ له یوې خوا مو زړه ارامېږي او له بلې خوا ویره غلبه در باندې کوي، ځکه کله چې زموږ خپلوان او د کورنۍ غړي زموږ له قبر څخه لرې کیږي او موږ د هغوی د پښو غږ اورو او کله چې یوازې پاتې کیږو له داسې حیرانوونکو پیښو سره مخ شو چې کله یې په هکله واورئ له ځان سره به ووایئ چې زه به له دې ټولو څخه له کومې یوې سره مخ کیږم. آیا ښې پیښې به رامنځته کیږي او که بدې؟ د بل هر ژوندي موجود په څیر کله چې وخت راورسیږي موږ به هم مړه کیږو. اوس مهال ټول هغوی چې ژوندي دي په مختلفو پیښو خیر او شر سره ازمایل کیږي. لوی خدای جل جلاله هم دا دنیا او هم مرګ زموږ د ازمایښت لپاره پیدا کړي. یوه ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم له یوه ملګري سره د کوم چا د قبر لیدو ته روان و. کله چې قبر ته ورسېدل قبلې ته یې مخ کړ او کېناستل. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله لکړه پر ځمکه ووهله، اسمان ته یې وکتل او داسې یې وفرمایل: ژباړه د قبر له عذاب څخه الله پاک ته پناه یوسئ. له هغه وروسته یې 3 ځله تکرار کړل: خدایه ما د قبر له عذابه وساته. له شک پرته چې زموږ خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مرګ په هکله ډیر معلومات درلودل او همدلته و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی هر یو یادونه وکړه. 2 بیل انسانان یې سره پرتله کړل، له هغوی څخه یو یې پر نیکه لار روان و او په دنیا کې یې د الله جل جلاله اوامرو ته په کتو ژوند کاوه، خو دویم یې هغه شخص و چې د لومړي خلاف پر ناسمه لار روان و چې په آخرت کې به جزا ورکول کیږي. په پیل کې د نیک او راستکار انسان په هکله فرمایلی. غواړم تاسو ته د دغې موضوع په هکله مثال درکړم. تاسو چې یو نیک او راستکار انسان یاست، کله چې خپله ساه ورکوئ تاسو ته داسې فرښتې راځي چې مخ یې د ستورو په څیر روښنایي لري او له ځان سره ځینې شیان راوړي. د دې ډلې داسې یو بوی دی چې د ځمکې پر مخ مو هیڅکله هم نه دی استشمام کړی. دغه بوی له اسمانه تاسو ته راوړي. دویم یې هغه کفن دی چې له جنته یې راوړي. کله چې دغه فرښتې له اسمانه تاسو ته راځي تاسو ته په دومره نږدې واټن کې کیني چې کولای شئ په سترګو یې ووینئ. ورپسې د مرګ فرښته له اسمانه ځمکې ته راځي، ستاسو د روح اخیستو لپاره په مهربانۍ تاسو ته نږدې کیږي او پرته له دې چې تاسو ناراحته کړي په پوره احتیاط او ارامۍ سره ستاسو روح اخلي. هغه شیبه چې ستاسو روح له بدنه وځي ټولې فرښتې تاسو ته دعا کوي او وروسته هغه فرښتې چې ستاسو څنګ ته راغلې وي تاسو په جنتي کفن کې نغاړي چې په هغه کې یو ښکلی او بېسارې بوی وي. هماغه ده چې د 7 اسمانونو دروازې یوه یې ستاسو پر مخ خلاصیږي. اوس نو د اسمانونو ټولې دروازې تاسو ته په تمه دي او تاسو به دغه خوند هرومرو وڅکئ. فرښتې تاسو له ځانه سره اخلي او په ګډه سره به د اسمانونو خواته ځئ. تاسو چې هر څومره پورته ځئ په هماغه اندازه زیاتې فرښتې وینئ او کله چې تاسو له هغوی سره لیده کاته کوئ له هغو فرښتو څخه چې ستاسو ترڅنګ دي پوښتي دا ښکلی روح د چا دی؟ ستاسو ترڅنګ فرښتې تاسو له نورو فرښتو سره اشنا کوي. کله چې لومړي اسمان ته ورسیږئ دروازه یې ستاسو پر مخ پرانستل کیږي. تاسو دننه ځئ او کله چې د نورو اسمانونو خواته ځئ د هغوی دروازې هم ستاسو پر مخ یوه پرانستل کیږي. کله چې له یوه اسمانه بل ته ځئ فرښتې په ډیر ښکلي انداز تاسو بدرګه کوي او په پای کې 7 اسمان ته رسیږئ. کله چې هلته ورسیږئ الله پاک خپلو فرښتو ته فرمایي زما د دغه بنده کتاب په ډیره ښکلې بڼه ولیکئ، د هغو کسانو د کتاب د ښکلا په څیر چې تر ټولو لوړ مقام کې قرار لري. له هغه وروسته وفرمایي زما دغه بنده یو ځل بیا د ځمکې مخ ته بوځئ، ځکه هغوی ما د ځمکې پر مخ پیدا کړي او بیرته به یې ځمکې ته سپارم. کله چې قیامت شي زه به هغوی له ځمکې څخه راپاڅوم. کله چې په 7 اسمان کې ستاسو روح د دغو پیښو ننداره کوي ستاسو بې روحه ځان د ځمکې پر مخ انتظار باسي. د جومات ملا دغه شیبه ستاسو د قبر د پاسه ستاسو د بې روحه جسد د تلقین په حال کې وي. فرښتې یو ځل بیا د الله پاک په امر تاسو له 7 اسمان څخه د ځمکې مخ ته راوړي. که چیرې ستاسو د قبر د پاسه څوک پاتې وي کله چې د کور پر لور ځي تاسو به یې د پښو غږونه اورئ. اوس نو ستاسو میرمن، ستاسو اولادونه، ستاسو ملګري او ستاسو خپلوان کورونو ته تللي دي. دغه شیبه د نکر او منکر په نومونو 2 فرښتې په چیغو او حیرانونکو اوازونو سره ستاسو خواته راځي. 2 تور رنګه فرښتې دي، سترګې یې آبي رنګ لري. هغوی تاسو خپل ځان ته مخامخ کینوي او له تاسو څخه یوه پوښتنه کوي. نو دا چې تاسو یو نیک او پرهیزګار انسان یاست د هغوی ټولو پوښتنو ته ځواب وایاست. لومړی پوښتنه یې دا ده ووایه چې ستا خالق څوک دی؟
تاسو به وایاست چې خالق مې الله جل جلاله دی. دویمه پوښتنه در څخه پوښتي دین دې څه شی دی؟ تاسو به وایاست چې دین مې اسلام دی. بیا در څخه پوښتنه کوي پیغمبر دې څوک دی؟ تاسو به وایاست چې پیغمبر مې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی. او په پای کې پوښتې چې اعمال دې څه دي؟ تاسو به یې په جواب کې وایاست چې د الله کتاب مې ولوست، پر هغه مې ایمان راوړ او عمل مې پرې وکړ. تاسو د هغوی ټولو پوښتنو ته سم ځواب ورکوئ او هماغه ده چې الله پاک امر کوي ستاسو قبر دې پراخه شي او په جنت کې دې هم یو تخت درته چمتو کړی شي. په دې سره ستاسو قبر شاوخوا 15 متره پراخیږي. له هغه وروسته یو شخص چې نوراني او ښکلې څیره لري او بدن یې د ښکلو عطرونو بوی ورکوي ستاسو خواته راځي او تاسو ته داسې وایي تاسو ته مې داسې یو زیری راوړی چې ډېر به مو خوشحاله کړي. ستاسو قبر له داسې ښکلې بوی څخه ډک شوی دی چې په دنیا کې مو هیڅکله داسې ښکلی بوی نه دی حس کړی. لومړی هغه ښکلې جامې چې له جنت څخه راوړل شوي دي تاسو ته در اغوستل کیږي. تاسو د هغه شخص له ښکلې څیرې څخه خوند اخلئ او آرامي ترلاسه کوئ. تاسو به له هغه شخص څخه پوښتئ چې تاسو څوک یاست؟ هغه به تاسو ته ځواب درکوي چې زه په دنیا کې ستا نیک عملونه یم. له هغه وروسته ستاسو د قبر یوې خواته یوه کړکۍ پرانستل کیږي. کله چې یادې کړکۍ ته نږدې کیږئ دننه کړکۍ دوزخ ته ورخلاصه شوې وي. دننه پکې ویرونکې او حیرانونکې شیان وینئ ځکه چې دغه کړکۍ دوزخ ته ورخلاصه شوې ده. دغه شیبه نوراني شخص تاسو ته وایي که چیرې تا په دنیا کې د الله پاک د اوامرو پیروي نه وای کړي نو له قیامته وروسته به ستا ځای دا و. خو اوس چې ستا عملونه نیک دي او د الله پاک د اوامرو پیروي دې کړې ده خدای پاک درته یو بل ځای په پام کې نیولی او په دې سره یوه بله کړکۍ پرانستل کیږي. هغه ځای چې تاسو یې له دغې کړکۍ څخه وینئ جنت دی. د جنت په لیدلو سره دومره حیرانیږئ چې له خدای پاک څخه غواړئ څو هر څومره ژر قیامت شي څو تاسو په جنت کې خپل مقام ته ورسیږئ. له هغه وروسته نوراني شخص تاسو ته وایي ته همدلته پاتې شه او هغه له تاسو څخه ځي. وروسته باید تاسو آن تر قیامت ورځې همالته پاتې شئ او له همدې کړکۍ څخه د جنت ننداره وکړئ. خو د هغه چا لپاره چې د یادو ښکلاو وړتیا نه لري په دنیا کې د الله پاک نافرمانی کړې وي د هغه لپاره بیا هر څه توپیر کوي. داسې یو شخص په پام کې ونیسئ چې په دنیا کې یې د خدای پاک نافرمانی کړې ده خدای پاک یې نه دی منلی. کله چې د مرګ فرښته د هغه خواته راځي د هغه روح په ډېر ویرونکي او دردناک ډول اخلي. له اسمانونو څخه هغه ته تور رنګه فرښتې راځي او له دوزخ څخه ورته د اور جامې او داسې یو بد بوی له ځان سره راوړي چې تر اوسه یې نه وي استشمام کړی. وروسته د اور جامې ور واغوستل شي. فرښتې دغه شخص له ځمکې پورته کوي او اسمانونو ته یې وړي. خو د اسمانونو ټولې دروازې به یې پر مخ تړلې وي. د اسمانونو فرښتې به پوښتنه کوي چې دا بدبویه شخص څوک دی. کله چې لومړي اسمان ته رسیږي دروازه یې پر مخ نه خلاصیږي او هغه نشي کولی چې پورته لاړ شي. لکه څنګه چې په قرآن کریم کې راغلي داسې اواز به تر غوږو کیږي دا چې دغه شخص په دنیا کې زموږ آیاتونه دروغ ګڼلي دي موږ یې هم دروازې پر مخ نه خلاصوو او تر هغه وخته چې یو اوښ ونشي کولی د ستنې له سوري څخه دننه شي دغه شخص هم نشي کولی چې جنت ته دننه شي. کله چې لومړني اسمان ته رسیږي الله پاک فرښتو ته امر کوي چې د دغه شخص کتاب په سجین او تر ټولو ټیټ مقام کې ولیکئ. دغه شخص ځمکې ته بوځئ ځکه چې دی ما پر ځمکه باندې خلق کړی دی او د قیامت په ورځ به یې له ځمکې څخه راپاڅوم. له هغه وروسته د یاد شخص روح په چټکۍ سره له لومړي اسمانه لاندې راغورځول کیږي او د خپل جسم پر لور حرکت کوي. کله چې د یاد شخص خپل خپلوان له قبر څخه لرې کیږي او خپلو کورونو ته ځي هغه ته به د نکیر او منکر په نوم دوې فرښتې حاضریږي څو ترې سوال او ځواب وکړي. دغه فرښتې به په ډېر ویرونکي اواز له هغه څخه پوښتي چې ستا رب څوک دی؟ د هغه به ځواب نه وي زده. یاد ته به یې هم نه ورځي او ورته وایي به چې زه نه پوهېږم. وروسته به ترې وپوښتي چې ستا دین څه شی دی؟ خو هغه شخص به یې بیا هم په ځواب نه پوهېږي او په دریم ځل به ترې پوښتي چې پیغمبر دې څوک دی؟ بیا به هم هیڅ ځواب نه لري. فرښتو ته به وایي چې زه نه پوهېږم تاسو د چا او د څه شي په هکله خبرې کوئ. فرښتې به ورته وایي چې موږ تا ته د محمد صلی الله علیه وسلم په هکله وایو. خدای به ورته وایي چې هو په دنیا کې به خلکو د هغه په اړه خبرې کولې زه هم محمد پیژنم. خو دغه شیبه به خدای پاک وفرمایي دی دروغ وایي. د ده لپاره په دوزخ کې له اور څخه د خوب جامې جوړې کړئ او د ویده کېدو ځای د اور له باد څخه ډک کړئ. له هغه وروسته یې د قبر له یوې خوا څخه د دوزخ یوه کړکۍ پرانستل کیږي چې د قیامت تر ورځې به یې ننداره کوي. د قبر بلې خواته یې له جنت څخه کړکۍ پرانستل کیږي.
دغه شخص ته ویل کیږي چې که چیرې تا په دنیا کې د خدای پاک اوامر منلي وای او پیروي دې یې کړې وای، له قیامت وروسته به دغه ځای ته بیول شوی وای. له هغه وروسته یې قبر ورو ورو راتنګیږي او تر دې حده به یې قبر تنګ شي چې د سینې قفس به یې په یو او بل کې ننوځي. له هغه وروسته به په همدې تنګ قبر کې د برزخ ژوند ته دوام ورکوي. ورپسې به یو بد شکله او بدبویه شخص ورته راشي او ورته ووایي چې زه راغلی یم څو تا ته هغه خبرې وکړم چې ستا نه خوښیږي. په قبر کې پروت شخص به له دغه بد شکله او بدبویه کس څخه وپوښتي چې ته څوک یې؟ هغه به ورته ووایي چې زه په دنیا کې ستا بد او ناوړه عملونه یم چې همدا تا ترسره کړي، او له دې سره به بد شکله کس پر کاڼه، ړانده او ګونګي شخص بدلیږي. په لاس کې به یې داسې یو دروند مارتول وي چې غر پرې ووهي غر به هم خاورې کړي. ورپسې د بد عمله شخص پر مخ گزار کوي او په دې سره د هغه ټول بدن خاورې ایرې کیږي. دغه شیبه خدای پاک یو ځل بیا له خاورو څخه د هغه جسد جوړوي، خو بد شکله سړی یو ځل بیا په مارتول وهي او پر خاورو ایرو یې بدلوي. د بد شکله شخص په دویم گزار سره د بد عمله انسان له خولې دومره ویرونکې او په زوره چغه وځي چې له انسان او جنتیانو پرته ټول موجودات اوري. د بد عمله شخص سترګې یو ځل بیا د دوزخ پر کړکۍ لګیږي او وایي خدایه کاشکې هیڅکله قیامت نشي څو زه هیڅکله دغه ویرونکي ځای ته لاړ نشم. دا زموږ د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه خبرې وې چې له مرګ وروسته حالت یې له بشپړو جزئیاتو سره بیان کړی و. دا زموږ او ستاسو په لاس کې ده چې له مرګ وروسته په خپل قبر کې له کومې کړکۍ وګورو. له یاده مه باسئ تر هغه چې د مرګ پرښته زموږ خواته راځي د توبې دروازې زموږ پر مخ خلاصې دي. د مرګ په هکله د خوږ پیغمبر دغه خبرې تل په یاد ولرئ. دا مه هیروئ چې موږ د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امتیان یو او که څه هم ځانونه مو د فاني دنیا پر چارو بوخت کړي دي، خو د الهي مهربانۍ او رحم دروازې تل زموږ پر مخ خلاصې دي. دا هم مه هیروئ چې مرګ تل راته نږدې دی، خو هی افسوس چې موږ خپل ژوند او وخت پر کومو کارونو تیروو.